زه وړاندې د میډیا شکریا ادا کوم چې هغې موږ ته ټایم راکړو دلته کې راغله خو دا ټایم ډېر شارټ و په دې شارټ ټایم کې لکه زموږ نور ملګري رانغلل او موږ دلته کې حاضر شو. باقي خبره ده د صدر په دې کې موږ ایم پي ایس صاحب له هم تللي وو. بیا د ایم پي ایس صاحب نه د دې ما اجازه ته ما واخیستې وه چې یاره موږ لږ ټایم راکړه چې زموږ د تنظیم کیني او دوی موږ په خپل منځ کې دا مسله ختمه کړو. نو په هغې کې تقریبا میاشت تېره شوه. په دې کې ما جي ایس ته هم وینا کړې ده، د صدر ته مې وینا کړې چې بهی ته دې شي موږ سره کښېنه او دا خبره ختمه کړې. دا اصغر ده ته مې ویلي چې ګورې کښېنه قرار شي هر مسله دې جوړېږي دا ختمه کړې. په دې صدر ما ته الټه دا جواب راکړ چې ته په مونځ کې ګوتې مه واخه، ته راشې روانه یې. هغه دوباره بیا ما صدر صاحب ته مو چې بهی هغه صدر صاحب وایي چې بهی دا تنظیم تاسو چلو. دا بیا جي ایس دوباره ما راغونډ کړم، ما ورته وایي زه تنظیم راغونډوم ټول. جي ایس وایي زه یې په خپله راغونډوم. صدر صاحب را دا پیغام راکړو چې بهی چې څه د تنظیم رایې چې تنظیم کومه فیصله وکړه ما ته به هغه فیصله منظور وي. تنظیم راغونډ کړې او فیصله دې وکړي. هغې ته هم دې کېناست، تنظیم راغونډ نه شو. لکه موږ دغه تنظیم ته وایي چې بهی کسان رانغلل، بیا دوی چې موږ دا تنظیم داسې نه منو. د هغې باوجود هم بیا لکه دوی د ټول بس وګرځېده، د هغې نه دستخط تنظیم ته دستخط یې وکړی چې بهی زموږ دا صدر دی. هغه ورته وویل چې به الیکشن کوو، هغې الیکشن هم نه کومه. لکه موږ په صدر په الیکشن وکړو، هغې زه الیکشن هم نه کومه. نو په دغې وجود بیا لکه دې ټول دستخط یې ته وکړی چې بهی زموږ دا صدر دی، موږ په د اصغر باندې رضا یو. هغه نوټیفیکیشن موږ چې کوم د جي ایس لیست جوړ کړی د معیاري جي ایس، هغه د معیاري کسانو چې کوم زاړه کسانو پکې هغه او څه د لیکپاڼې کسان دوی ورکړل. صحیح ده، په هغه کسان موږ صدر ته لیږلي دي او لیږلي اصغر دي چې بهی زموږ دا کسان دي دا تنظیم دی، هغه تنظیم نوټیفیکیشن کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. د ټولو نه اول خو زه د میډیا شکریا ادا کوم او دا دومره خبره نه ده، دا څومره ځای ته چې دوی ورسوله که نه. بهی غټه خبره دا ده چې په قانون به چلیږي، په جرګه به چلیږي. دا یو جرګه سیستم دی. دا تنظیمونه چې کوم دي دا د برې نه ختم شوي دي. زمونږ دلته چې کومو صدر سابقه و نو هغه ته د کسانو ټولو ویلي دي چې بهی دا تنظیم راکال کا او بهی ته څه کې. نو ډېرو باندې تاسو ته مخکې د ملګري دا دې ووې نو ده ورته وی چې زه په خپل خوښه باندې به زه صدر جوړېږم. یعنې ده یو قسم خبره غټه کوله. د هغې باوجود دا کسان ولګېده او دوی په ټولو پسې وګرځېده. الن کې ما ورته ووې چې بهی په ټولو پسې خو تاسو ګرځئ، خو ګورې دا یوه خبره درته کوم چې دستخط یې د ټولو نه والی، خو دا ورته ووایه چې بهی راشئ ووټینګ کوو. د هغې باوجود هم دې نه کېناسته، وایي زه ووټینګ نه کوم. ښه نو ته ماته ووایه چې صدر ختم شوی دی نو څنګه دی ووټینګ نه کوي؟ دی په قانون چلیږي یا به نه چلیږي؟ بیا دا زمونږ رور تیارېدم نه، دا موږ په زور تیار کو چې بهی ته یو تعلیم یافته سړی کني دا کاروباري سړی دی، په دې کې دی نشي بیا چلېدی. دا اوس خپل هر څه وقف کړه. د دې نه مخکې پکې د جیل هم تېر کړو، دم پکې تېر کړی دی. داسې یو دوه درې کسان پکې نور هم دي که نه. نو د هغې دا مقصد خو نه دی چې یاره دا پارټي ټوله رضا ده، پارټي ټوله رضا نه ده، په قانون به چلیږي. ولایت صدر چې کوم دی نو بهی هغه خو چا جوړ کړی دی، زمونږ مشرانو جوړ کړی دی، موږ یې تسلیمو، موږ یې منو، موږ وله لیږلی دی، موږ ته یې ویلي دي چې بهی د دې د ووټ پروګرام راغی بیا به څه کوو. هغه دا خبره وکړه نو ما ورته وویل چې که ته پې وسم کې نو راکاږې که پې موږ به ووټینګ وکړو. هغه وایي بس صحیح ده. نو نوټیفیکیشن هغه جاري کو. چې هغه نوټیفیکیشن جاري کو نو ده دا خلک راغونډ کو، خو خلک یې د کوم ځای نه راغونډ کو؟ کل ټوټل پکې 3 کسان دي د پی ټي آی. نو ټول هغه خلک دی چې څه د ډیرې دي، څه د لیپاڼې دي، څه د چرچول دي، څه د غازي بابا دي. یعنې چې کوم ځای کې سړی دوست و نو هغه یې راوستی دی. بله چې کوم د خوريینه دي، کوم د خورزو خاوندان دي، هغه ټول راجمع کړي دي. او دا میډیا چې ده راغوښته نو دا سوچ نه دی کړی چې دی دا پریس کانفرنس کوي نو دا په کور کې کېږي. دا په کور کې نه کېږي، دا هلته کېږي. زه به د ده زور وګڼم چې دی لاړ شي او هلته وکړي نو زه به دا ووایم چې اوخ ټیک ده.
پریس کانفرنس هلته کېږي دا خلک د سر کم راغلي وو دا یوم نه دی تیار نه ده ورکړې وه ده خبره ورکړې وه زه به پریس کانفرنس کوم که نه نو زه دا تپوس کوم چې بهی زمونږ دغه مرور دی دا مرور دی دا ځوانه داسې وو لکه رونه ده ورته خبره حقه کوله او هغه نه منله هغه ته پته وه چې ماله ووټ څوک نه راکوي نو په دقه وجه باندې هغه د بدماشۍ دا خبره اختیار کړله او هغه تنظیم نه راکال کوه اصل خبره دغه نن دا پروګرام شوی په کلي کې هغه هم زموږ ورور دی دا سابقه صدر او دا اصغر هم زموږ ورور دی حالانکه په دې کې ډېرې هلې ځلې مشرانو د طرف هم شوي دي د کلي خلکو هم شوي دي خو مطلب هغه خبره منله نه نو اوس هم موږ وایو که چېرې دی وایي چېرې دا په صحیح طریقې سره نه دی شوی نو ټیک څه امین ده والا خیر سبا دې دی چې کوم دی وایي چې الیکشن کو بس موږ سره الیکشن وکړو دود کا دود او پانی کا پانی پته به ولګي هغه زمونږ ورور دی خو موقع به ورکوي داسې خو سبب چې کوم دا اوس ګنډاپور صاحب زمونږ وزیر اعلی و هغه ختم شو نه اوس سب سړکونو ته به روځي دا خو زمونږ خو پی ټی آی داسې پارټي ده چې دا خو دا به بالکل یو بل مرګري له به موقع ورکوي بهی د دم قربانۍ دي د غم قربانۍ دي د نورو مو سره قربانۍ دي د ټول تنظیم خو دې د ټول تنظیم په دغه سره په رایې سره صدر شوی دی او دا مطلب چې په دې کې موږ ته هېڅ دغه نشته دی چې هغه صدر یا دې صدر خو نه موقع به ورکوي او که دې د ولایت خان خبره کوي نو هغو د مخکې نه مشرانو چې کوم دی صدر کړی دی او بهي زموږ صدر بهي او صدر مو دی پوه شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د میډیا ملګرو لول د ټول نه مخکې خو د دوی شکریا ادا کوم چې نن زموږ په کلي کې زموږ ورور میټینګ وکړو او بیا دلته په شارټ ټایم کې راله خبره دا ده چې موږ دغه جوړ کړی دی په دې باندې د ملګري اعتراض دی چې یاره دا په دو بند کمره کې شوی او په چترۍ راکوشي وغیره وغیره دا میټینګ چې موږ د صدارت د انتخاب چې موږ کړی د باقاعده کمپیوټر لتلې په دې لیکلي چې اصغر علي ولدی گلدالی الیکشن کے ذریعے منتخب ہوگا صدر منتخب ہوگا دا په کمپیوټر باندې تیار شوی په دې باندې دسخط شوي د شناختی کارت نمبر پې اچولی شوی دا ملګري ته دا ویلي شوي دي چې بهي ته دا دسخط کې دا به بل چاته کې یا نه کې دا به لکه دا الیکشن دی بس که بل چاته کې موږ ته موږ په 2 نمبر طریقې سره نه راځو دا ورته دی اصغر ویلي په ایماندارۍ نه زه اصغر خبره کوم نه د ده لپاره کوم الله ګواه دی نه د اصف خان دپاره کوم چې څه حق یې به ویم که نه نو خبره داسې شوه ده ورته چې بهي زه په 2 نمبر طریقه الیکشن نه کوم باقاعده دسخطې باقاعده تپوس پوښتنه شوې چې ته په خوشحالۍ زما ملګرتیا کې زوړ تنظیم ته ویلي مونږ د دې نه مخکې رښتیا ایم پی ایل لړو ایم پی ای لومبې مونږ ایم پی ایل لړو ایم پی ای صاحب مونږ ته وایي چې بهي الیکشن کوې خو ما ته به د نوټیفیکیشن ممبر قابل قبولي د نوټیفیکیشن ممبر نه علاوه که چا دسخط وکړو اب مونږ ته نه مونږ ټوټل د نوټیفیکیشن ممبران راغوښتلي د هغوی نه مو دسخطي کړي دي د هغوی په سلا په رایې ښه برابر په دې کې 3 میاشتې جرګې هم شوي دي او باقي تنظیمونه مات شوي چې مات شو نو دی خو سابقه صدر شو جنرال سیکرټري هم سابقه و خو بس هغه پکې مطلب دا دی چې هغه سره د اصغر ډېر دغه وکړو که نه چې بهي بس دی به پکې هغه پکې څه دغه نه کوو او انوال نه نو بس په دې وجه باندې او دغه حساب کتاب و خو دا الیکشن چې دی دا ښه په لیګل طریقه باندې شوی په لیګل الرحمن الرحیم دا زموږ د تنظیم مشران ټول ناست دي د وی سی لیپاني دې کې چې دا کوم تنظیم اوس چې کوم نوی صدر جوړ شوی دی نو دا د دې تنظیم د ملګرو په ښه برابر په دسخطو او په دغه باندې جوړ شوی دی په رایې باندې بله خبره دا ده چې دا څونه ملګري زموږ ناست دي دا زموږ مشران دي او مونږ چې کوم دی نو د دې نه مخکې څونه جلسې شوي دي یا څونه دغه شوي 3-4 کسان پکې جلیاننګ دی کې ناست دي چې څونه لکه مثال په طور ټوله منډه مونږ وخو تنظیم خاص کسان یو او بله خبره دا ده چې دې کې بیا د صدر داسې خبره راغلې وه چې یو صدر ختمېدو بل لګېدو نو دا زمونږ خو دواړه خپل کسان دي دواړو لکه د یو منډه تړله ځان له وښلې ده د مثال په طور د ووټینګ دپاره او دا بل صدر چې کوم وزوړله نو ده چې کوم دی ښه بېغمه ناست و ده دا نه وي چې یاره دا مونږ به دې له څه منډه وخو یا دغه او تنظیم د وی چې نه ختمیږي او تنظیمونه د برې نه ختم شي نو د چې کم دی نو خپل دغه وکړو هغه چې غونډ دسخطي هر څه برابر شو او کله نوټیفیکیشن راغی نو بیا پې دې نه پسې دغه وکړو لکه چې دا ماته نه دی منظوره نو دې ملګرو سره دې نه کیني دې وایي چې لکه ما له به ځان له صدرتوب راکوي نو دا خو داسې ځان له صدرتوب نه کېږي دا به چې کم دی نو تاسو دا کېږئ
کینې به په سلا باندې او په دغه باندې چې کم دی نو دا یو شوي دی خو بیا هم جرګې ته کیني لکه موږ ته خو دا نشته لکه زموږ خو د لنګ دغه کړی دی هغه لنګ لکه چې څه تنظیم ملګرو رهي پای به ځو انشاءالله سازي چې شوې ده دا د سابقه تنظیم په دغه باندې شوې ده په ورکرانو باندې شوې په ممبرانو باندې شوې ده او دا موږ ته MP صاحب ویلو چې په هغې باندې وکړي او که چېرې یو کس پکې موجود نه نو د هغه نه به ماله دستخط راوالی د هغه د شناختي کارت نمبر به راوالی هغه ټوټلي په لیګل حساب باندې شوي دي او لکه د ټول تنظیم په خوښه باندې صدر اصغر علي ټاکلی شوی دی لکه دې کتلې دی یا اجلاس راغواړي یا پریس کانفرنس کوي نو په دغه چا عدم اعتماد نه دی کړی که نه دا عدم اعتماد شوی وي نو د به بیا دغه چلونه کول پارټۍ نه بیا خپل خفګان ظاهرو نو دا خو مکمل تنظیمونه ختم شوي نو دا خو به خامخا ری الیکشن به کېږي نو د ری الیکشن په ځای باندې مونږ دی اصغر چې کوم دی نو صدر خپل وټاکو او د هغوی په خوښه باندې د ده خفګان دا دی د ده خفګان خو په خپل ځای دی خو ده ته مونږ ووایي چې تا مونږ بلا مقابله بیا هم صدر کوو خو زه چې ځو ته زموږ سره د تحصیل صدر ته کښېنه دی د تحصیل صدر ته نه کښېناستو مونږ ورته چې ته تحصیل صدر ته نه کښېنې ته به مونږ له کارونه سره وړې تنظیم والا خو زموږ نه کارونه غواړي چې ته هغوی ته نه کښېنې نو ته به مونږ له کارونه د کوم ځای نه راوړې